الله رب العزت د خلکو صفت کړی کوم خلک چې د شپې تهجد کوي او الله سبحانه وتعالی په قران کې زیب زیدي تهجد خبره کړې ده د خلکو باسي کړي مؤمنان مبارک الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله مؤمنان هغه دي چې د شپې ډېر لږ وخت چې هغه سمري یعنی ډېر لږ وخت سمري نو باقي وخت هغه څه کوي او باقي وخت چې منځونه کوي وبذيك الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله اذا غيدا الخنا غيدا جسمنا د دې تلانون لري لشبي سكي يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب ته دواګانې کې د شپې د مؤمن شان الله سبحانه وتعالى په دې عبادت باندې مین دی او د عبادت خوښ دی او هغه بندګانی خوښ دي کوم چې د عبادت کوي زم چې کنور فضایل د دې د سرینه د تهجد د خيو فضیلت پوره دي چې الله سبحانه وتعالى په دې عبادت باندې مین دی او د خلک خوښ دي کوم خلک چې د عبادت کوي رسول الله وی قیام الليل فزام باندې ضروری وګڼي پرې دی ما کوي ولي يا رسول الله تدي خبر له زور ورکه جواب فانه دأب الصالحين قبلكم استاسو مخکې چې څومره نیکان خلک تیر شي دا غوډه کړي هر امت کې وهو قربة لكم الى ربكم او تاسو خپل رب ته نږدې شئ د لاسه ومغفرة للسيئات او د دې د لاسه الله تاسو ګناونه وبخي ومنهات عن الاثم او د دې د لاسه الله تاسو د ګناونو نه منع کی رواه الترمذي څومره فائدې بکې د نیکانو خلکو طریقه ده دویم الله ته نږدې کېږي دریم ګناونه به ختميږي سلورم ګناونه به نه کې بیا تهجد کې برکت او کوم سره چې تهجد کې دې ګناونه نه لري او د خپل رب سره یو اتصال ځکه یو شاعر وایي په دې شاعري کې هغه دا خبره کوي او ترجمه ده او معنی ده وی کدي شپې خبرې کولې نو ما به دې تپوس کړې کدي شپې خبرې کولې ما به دې تپوس کړې چې اے شپې د دې نیکانو خلکو دي عجایباتو کې راته سوې کړې د شپې خو په تاړي سری دي ځکه د نیکان خلکو دغه ټینګ الله ته ولاړی سوق جاړي سوق سجده لګي سوق تلاوت کوي سوق یعنی قسم حالات د شپې لري نو کله شپې خبرې کوله ما به تاسو کړو چې شپې د دې نیکانو خلکو بس قصې خورته وکړه د شپې سره ګډیر عجایبات دي ګوره د حالات ته سوچ وکړي ټول دنیا ود پرته او یو کس په منځ کې ولل الله سبحانه وتعالى او جاري او قران وی چې دې تصویر ته ګوره څنګه تصویر دی ټول پراته دي او د یو یې الله ته محتاج یو خلک ودی کوي زموږ سره کار نشي الله ز خوب ته می ضرورت نشتی آرام ته می ضرورت نشي خو الله ته می ضرورت دی تاسو الله نه بخي په دغه باندې الله د رحمتونو نه راوري چې خلک ود پراته دي ټول دنیا پارام شي ده خو دې نه پارام کی یعنی که پارام شي وینا زموږ دنیا سره څه کار دنیا کې پارام کی ولکه زه خو پارام شوی نه زه خو له پارام کېږم چې کله خپل رب سره رابطه وساتم دا خاص رابطه ټیم ده درې کسان دي چې الله کله او ته ګوري نو وخاندي رب العالمین خاندي او دې خاندي لکه څنګه چې داغه د شان سره خای الله اکبر حقيقي صفت ده تسوق دي چې الله سبحانه وتعالى او ته ګوري نو خاندي الرجل اذا قام بالليل يصلي شپې چې کله وسره الله ته ولړي مونږ کوي الله چې ته وګوري وخاندي چې دا بنده په مسوره مې دي را فسیدل ټول خلک د پرتی دې ماته ولاړ او چې کله رب العالمین وخاندي څو څه خلک چې خندانه بعد په دې سړي عذاب راوړي دې خندانه بعد خزاني را رواني کنه دې خندانه بعد برکتونه را رواني بخاني را رواني دغه کله ټیم وي سمرو چې انسان دی چې الله سبحانه وتعالى وګوري وخاندي والقوم اذا صفوا في الصلاه دا ډېر عجیب حدیث دی ګره او کله چې یو قوم الله ته په منځ ته په صفونه کې ودرېږي برابر ودرېږي چې خپې د خپو سره لګېدلي او ګې د وګو سره الله چې دې قوم ته وګوري الله په خندا شي
چې څنګه قوم دې ماته څومره په ادب او په احترام کې ولاړ دي. والقوم اذا صفوا في قتال العدو، کله چې یو قوم راجم شي او صفونه برابر کړي او دشمن جنگ ته چیرې ځان تیار دي قوم ته چې الله وګوري الله سبحانه وتعالى وخاندي. رسول الله دا خبره کړې اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، وی الله سبحانه وتعالى بندته پاغه وخت ډیر نږدې کله چې د شپې اخرنی سي په اخره کې. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رسول الله وینو که طاقت تی او دغه ټیم کې الله دولې شنو الله یاد کړي چې ډیر زیات نږدې. ابو مالک اشعری رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان فی الجنه غرفا، په جنت کې کمرې دي کوټې دي، یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، د بهر نه دنه کوټې کمرې ښکاری او د دنه نه بهر ښکاری ول ښکاری دور ښکلي دي شفاف دور پاکي. یا رسول الله چاله به ورکوي اعدها الله التي کړي دي لمن الان الكلام، چې خبري پستي خبري کوي. پستو خبرو څه مطلب دی؟ چې اخلاق ښکلي. واطعم الطعام، او خلق له خوراک ورکوي، خاص کر غریبانو له یتیمانو له کونډو له چا چې ضرورت یې غوله خوراک ورکوي. وتابع الصيام، او پر لبسي روجي نيسي. پر لبسي مطلب چې کله د رمضان میاشت ختم شي نو باغی پسې به نور روجي نيسي، دانه چې صرف دغه یو میاشت د ناس یو دغه روجي نيسي. وصلى بالليل والناس نيام، او د شپې موږ کې او خلک د پراته دې سړي له الله دا کمرې ورکړي چې د شپې موږ کوي او خلک د پراته. والناس نيام، ټول دنیا د پراته خو دې نو دکی ورینو دکی رسی شره پاسوله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الله د جسمونه دي تلانو نه راپاسېدلي دا اړخونه راوچت کړي. ولي الله يدعون ربهم خوفا وطمعا، خپل رب ته دواګانې کې دغه نه یریږي، دغه نه امید ساتي، تمتي ساتي. نزدې دې خلکو ته نه ګوري چې هغه دې خو دې ته ګوري چې زه رب العالمین سره رابطه وکم. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله، رسول الله تدول شو اي الدعاء اسمع، كما الدعاء لانه قبلي. قال جوف الليل الاخر، جوف الليل الاخر د شپې په اخرنی حصہ کې چې کوم دعا وشي د الله قبلې د الله سبحانه وتعالى نرد کوي. نو تهجد کې دا فائدہ لري چې ته دعا وکړي الله سبحانه وتعالى به قبول کوي.